السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. زمونږ د درس نن کومه موضوع ده، نو هغه د مونځ واجبات دي چې د دې نه مخکې مونږ د مونځ فرایض ویلو چې د فرایضو نه بغیر مونځ نه کیږي. دغه شانتې کې د مونځ واجبات دي چې دا هم کله انسان قصدن عمدن پرېږدي، نو په هغې سره هم د انسان مونځ خرابېږي. نو په هغې کې اول سورة الفاتحه ده چې کله انسان نیت وتړي د ثنا ووایي سبحانک اللهم، د هغې نه وروسته سورت فاتحه ویل چې دا په انسان باندې واجب دي چې دی به سورة الفاتحه وایي. په دویم نمبر باندې په واجباتو کې هغه قرات دی چې کله انسان ودرېږي سورت فاتحه ووایي او د هغې نه وروسته قرات کول، د قرآن صحیح تلاوت کول، هغې ته قرات وایي، نو هغه هم په انسان باندې واجب دی. په دریم نمبر باندې د قرات نه مخکې سورة الفاتحه ویل چې سورة الفاتحه به د قرات نه مخکې ویل پکار دي چې دا د مونځ په ترتیب کې دی، نو قرات نه مخکې سورة الفاتحه ویل دا هم واجب دی. او دغه شانتې کې په اولنو دوو رکعتونو کې چې کله فرض مونځ وي د څلورو رکعاتو چې څلور رکعته فرض مونځ وي، نو په هغې کې به په اولنو دوو رکعتونو کې قرات کول چې اول سورت فاتحه ووایي بیا پسې وروسته قرات کول چې دی نو دا هم واجب دی. دغه شانتې کې په څلورم نمبر باندې په پنځم نمبر باندې قومه چې ده نو هغه هم واجب ده چې انسان کله رکوع وکړي، د رکوع نه راپاڅي دی ودرېږي، نو دی به په هغه ټایم کې قومه کوي، ودرېږي به په صحیح طریقه باندې به قومه کوي. دا شان د دواړو سجدو په منځ کې چې کېناستل دی هغې ته جلسه وایي، هغه هم په انسان باندې واجب ده چې دی به په جلسه باندې هم کښېني. هغه شان چې کله د څلورو رکعاتو مونځ وي، نو په هغې کې په اووم نمبر باندې اولنۍ قاعده کول دي چې کله د څلورو رکعاتو مونځ دی یا د دریو رکعاتو مونځ دی، نو په هغې کې اولنۍ قاعده کول چې ده نو دا هم واجب ده. اتم نمبر باندې تشهد ویل دی، التحیات لله وصلواتو، نو دا ویل چې دا هم په انسان باندې واجب دی. دا شان په نهم نمبر باندې سلام ګرځول چې کله انسان مونځ وکړي او د مونځ پوره کړي، نو د مونځ د ختمولو لپاره السلام علیکم ورحمت الله. لسم نمبر چې دی نو هغه د ماسپښین او د مازدیګر مونځ دی چې هغه سري مونځونه دي، نو چې کله امام جمع ورکوي نو په ماسپښین او په مازدیګر مونځ کې به د پټ قرات کوي، سورت فاتحه او قرات ویل چې دی به په پټه باندې کوي، جهرن به نه وایي. په 11 نمبر باندې د امام دپاره جهرن مونځ دی چې هغه د سحر او د ماښام او د ماسخوتن دی، نو چې دغه درې مونځونه کله امام کوي نو دی به جهرن تلاوت کوي. په 12 نمبر باندې دعای قنوت ویل دی په ویترو کې چې کله انسان ویتر کوي نو دی په هغې کې دعای قنوت وایي. په 14 نمبر باندې تکبیر دی چې کله انسان په ویترو ولاړ دی د دعای قنوت د شروع کېدو نه مخکې کم تکبیر وایي، نو دا تکبیر ویل چې دی دا په انسان باندې واجب دی. دغه شان په 14 نمبر باندې د اخترونو مونځ دی چې د اختر په مونځ کې شپږ کم زاید تکبیرونه دي، په اوله رکعت کې 3 دي، په دویم رکعت کې 3 دي، نو هغه ویل چې دا واجب دی. نو چې کله د انسان نه هسې په مونځ کې دا واجبات هیر شي، نو د دې هیرېدو په وجه باندې به انسان وروسته بیا سجده سهوه کوي، او چې کله یو انسان قصدن عمدن دا پرېږدي د ده مونځ په دې باندې ماتېږي. چې که چېرته کې زموږ په مونځ کې واجبات پاتې شي، نو پکار دی چې موږ د هغې نه وروسته سجده سهوه وکړو، او که چېرته کې یو انسان قصدن عمدن پرېږدي نو دی به دا خپل مونځ واپس ګرځوي. وما علینا الا البلاغ.